د حارث رؤف باره کې د شاهین افریدي انټرویو راغلی ده چې شاهین افریدي د حارث رؤف ډېرې غټې صفتې کړي دي. حارث رؤف د سریلانکا خلاف په لومړني ون ډے میچ کې ښه بالنګ کړی او 4 وکټ یې ایستلی وي، چونکې سکور لږ ډېر ورکړی و، 5 نمبره اکانمي سره بالنګ کړی خو 4 وکټ یې ایستلی وي. هغې نه پس حارث رؤف هم یو انټرویو راغلی ده. حارث رؤف هم په خپل پریس کانفرنس کې د خپل ځان حوالې سره څه ویلي ده سره هم شریک کوم او شاهین افریدي چې کومې صفتې د حارث رؤف کړي په هغې باندې هم خبره کوو او بل حارث رؤف پاکستان ته کوم اهم میچونه بایللی دي پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو په دې ویډیو کې مونږه د حارث رؤف د پرفارمنس مکمل اپریشن کوو. هغه نه مخکې خبره کوو چې حارث رؤف حواله سره شاهین افریدي څه ویلي دي. شاهین افریدي ویل چې حارث رؤف زمونږه د ټیم یعنی د پاکستان د ټیم مین بالر دی. د پاکستان د پاره یو وکټ ټیکر بالر حارث رؤف ثابت شوی دی. په وایډ بال کې حارث رؤف د پاکستان د پاره ټاپ پرفارمر دی. په وایډ بال کې حارث رؤف د پاکستان ټاپ پرفارمر دی، مطلب چې زیات میچز حارث رؤف په وایډ بال کې پاکستان د پاره ګټلی. ټاپ پرفارمر مطلب هم دا دی چې یو کلاړي ښه پرفارمنس وکړي نو هغه ټاپ پرفارمر ویل شي. نو ګورو چې حارث رؤف پاکستان ته کم اهم امپورټنټ میچونه بایللي دي په ورلد کپ کې، په ایشیا کپ کې، په T20 ورلد کپ کې. دا هغې در سره هم مکمل یو لیست شیر کوم. خو هغې نه مخکې حارث رؤف د ځان حوالې سره څه ویلي دي. حارث رؤف ویلي دي چې زما کوشش دا دی چې زه په هر گیم کې یو امپیکټفل گیم وکم، په هر گیم کې امپیکټ والا لوبه وکم. امپیکټ والا لوبه دا گیم چینجینګ لوبه زه وکم. نو هر کلاړي غواړي چې زه یو امپیکټفل اننګز وکم. صرف حارث رؤف نه، هغه که بیټسمین د بیټسمین هم غواړي او که بالر د بالر هم غواړي. ښه زموږ فیلډینګ خبر حارث رؤف مخکې ویلي دي چې زموږ فیلډ یعنی زموږ د لوبه داسې لوبه ده که په دې کې چېرته په 10 میچونو کې پرفارمنس وکړي نو خیر دی، خو که په یو میچ کې د خراب پرفارمنس وکړو نو عوام به تا هغه یو میچ یادوي بار بار. لکه خپل ځان حوالې سره ویلي که ما 10 میچونو کې ښه پرفارمنس وکړو نو خیر دی، خو که یو میچ کې مې خراب پرفارمنس وکړو نو د پاکستان عوام به تا خراب پرفارمنس یادوي. اوس حارث رؤف کم اهم میچ کې خراب پرفارمنس کړی دی. 2022 ورلد کپ کې په میلبورن ګراوند باندې حارث رؤف په یو اور کې 20 رنزونه ورکړل او د په هغه اور کې د هغه 20 رنزونه ورکول په وجه باندې مونږ هغه میچ بایلو په 2022 ورلد کپ کې. په 2023 ایشیا کپ کې حارث رؤف داسې خراب بالنګ کړو په 2023 ایشیا کپ کې 50 اور گیم هغه ون ډے چې د پکې خپل کوټم پوره نه کړ، مطلب 10 اور هم د پوره نه کړ، خپل خراب بالنګ په وجه باندې شپږ اور کړو کو او اور کړو. خبر 2023 ورلد کپ کې انډیا خلاف چې کوم نه دومره خراب پرفارمنس کړو چې خپل 10 اور کوټه نه مکمل کړي او 10 اور نه مخکې د خپل بالنګ ذکر د کپتان ذکر بیا بالنګ ورنکو چې د ډیر زیات رنزونه کنسیډ کړو د انډیا خلاف. په 2024 کې امریکا چې کم چپس کم ګراوند دی د امریکا ګراوند غونډه چې هغه راس یو ګراوند چې په هغه باندې د بال پته نه لګیدا، کله په بال باونس شو کله په ښکته شو. په هغه 2024 ورلد کپ کې په امریکا کې د داسې خراب پرفارمنس وکړو، تاسو له یاشي سوپر اور د لهم یاشي چې امیر په هغه سوپر اور کې 18 کو 19 رنونه ورکړل یو اس اے نه مو چې پکې میچ بایللو. په هغه میچ کې حارث رؤف هم داسې امپریسیو بالنګ نو کړي. نو په لومړني راوند کې مونږه د 2024 ورلد کپ کې را بهر شو، هغه هم د حارث رؤف په هغې کې یو کلیدي کردار و. 2025 چیمپئن ټرافۍ کې 4 ورځې مونږه په ایونټ کې وو، 4 ورځې پس مونږه د 2025 چیمپئن ټرافۍ نه بهر شو. ځکه لومړني 2 اهم میچونه چې کوم دی پاکستان بایللي وو، خو بیا هم په هغې کې حارث رؤف تړ کلاس بالنګ کړی. په هغه لومړني 2 میچونو کې حارث رؤف داسې امپریسیو بالنګ نو کړی. خو بیا 2025 ایشیا کپ فائنل کې تاسو لیاش د انډیا خلاف په 3 اورونو کې د 50 رنزونه ورکړو، 3.3 اور کې د 50 رنزونه ورکړو. اوس ریسنټلی چې اوس کم فائنل د ایشیا کپ شو کم چې انډیا د پاکستان نو غټلو، کم چې هغه تلک ورما پکې ښه اننګز وکړو، ابھیشیک شرما خو زر آوټ شو او ما هغه میچ کې عمده حارث رؤف 50 رنزونه ورکړو 3.3 اور کې، مطلب په 21 بالو باندې د 50 رنزونه ورکړو. نو مهم د دې حارث رؤف په وجه باندې بایلو او ما هغه ایشیا کپ. اوس که یو سیریز د پای کې ته پرفارمنس وکې نو سپي چې ته په ایونټ کې په یو غټ ټورنامنت کې ته پرفارم نه کې نو بیا خو ته یو ښه کلاړي د ټیم د پاره نه. کته یو وړو سیریزونو کې ته پرفارمنس کې نو سیریزونه خو امپورټ هغه اهمیت لري، خو سیریزونه سره پاره خلک کوي د ورلد کپ د پاره کوي، ورلد کپ ته پکې ځان تیاری، د میگا ایونټ د پاره کوي چې مونږ یو میگا ایونټ ته ځان تیار کو، د هغې د پاره سیریزونه کوي، پریکټس کوي. نو سیریزونو پریکټس کوي کته ښه بالنګ وکړي نو څه چې ته په ورلد کپ کې مونږ له فیل کېږي، په ورلد کپ کې رستا په وجه باندې مونږ د ایونټ نه بهر کېږو، یا فائنل بایلو یا سیمی فائنل بایلو. نو بیا داسې بالر چې کوم وي هغې له د ټیم ټاپ
ټاپ پرفارمر بالر نشي ویلې کېدی خو شاهین افریدي حارث رؤف ته د ټیم مین بالر ویلې دی. تاسو په خیال باندې حارث رؤف د ټیم مین بالر دی کنه؟ کمنټ لازمي وکړئ.